الرحمن الرحیم د خیبر پښتونخوا درنو خوږو ملګرو د هر چا چې هر پارټۍ سره تعلق وي دا خبره چې کوم دی نو سیاسي نه دي خو سیاست سره به تعلق ځکه راځي چې په دې وخت کې په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی او د صوبې چې څومره صوبایي ملازمین د سرکاري هغوی ته تر اوس وخته پورې تنخوا نه ده میلاو شوې هر سړی دی خپل ځان ته وګوري چې څومره په سخت او څومره په مشکله باندې د هغه چې کوم دی نو ژوند تېرېږي په دې ګرانه کې او چې په دې کې یو سړي د ټوله میاشت قرضونه کړي وي او خیر یکم ته چې کوم دی په انتظار وي په یکم ورته دا خوشخبري وروړي شي چې صوبه دیوالیه شوې ده او صوبې سره چې کوم دی نو د سرکاري ملازمینو پیسې نشته دي اوس سوچ وکړئ دې ټایم کې د افسوس خبره دا ده چې کله د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت او دې بیا پاکستان تحریک انصاف الیکشن وګټلو دوی ته حکومت حواله کېدو نو په دغه ټیمه پورې ترې کم 100 ارب روپۍ چې کوم دی نو صوبه قرضدارې وه دا د پاکستان د جوړېدو نه واله تر دې دمه پورې لکه لږ په 80 کاله کې دغه صوبه د کم 100 ارب روپۍ قرضدارې وه او اوس په دې وخت کې صوبه د پاکستان تحریک انصاف د حکومت د لاسه لږ 1000 یعنی 1000 ارب روپۍ قرضدارې ده او د هغې باوجود په صوبه کې دومره پیسې نشته دی چې هغوی سرکاري ملازمینو له تنخوا ورکوي نو زه په دې نه پوهېږم چې د صوبې هغه پیسې څه شولې د NFC هغه ایوارډ هغه پیسې څه شولې او بیا دا خبره چې لکه د صوبې ترقیاتي کارونه وښیی په غونډه صوبه کې په 10 کاله کې دې وخت کې صوبې سره صرف او صرف د BRT نه علاوه یو څیز نشته چې هغوی یې وښیي چې یاره دا ما جوړ کړی دی نو په دې نه پوهېږم چې د پښتون قام دغه پیسه دا خو زما او ستا او د بل د ټکسونو پیسې دي زما او ستا دغه پیسې دا صرف چې کوم دی دا به دوی په دې جلسو باندې او د عمران خان صاحب دپاره په هلیکاپټر او د هغه لپاره په پروګرامونو باندې او په دې باندې به پیداوګي پې مړېږي او که نه زما پښتون بچي ته زما پښتون ورور ته زما مچه زما کچه زما رور خور لکه څنګه ټول پښتانه چې موږ وروڼه خویندې دوی د بلایې لپاره به هم څه کېږي افسوس دی وروڼو لږ د سوچ نه کار واخلی چې کوم خلک زمونږ دپاره د دې پښتنې خاورې دپاره ښه خلک دي پیدمن خلک دي او کوم خلک د دې صوبې دپاره تبعي ده او تبعي غواړي ټیک شو خدای دې نه کړي چې د پښتنو تبعي دوی شي خو چې دا کوم خلک روان دي زما په خیال داسې ده نو الله دې موږ ټول له شعور راکړي آمین